د یو کس د بینک د اکاونټ نه 50,000 روپۍ چې دی دا وتلي دي او ویډیو به کېدی چې تاسو کتلی وي نو ستاسو د اکاونټ نه هم دغه روپۍ چې دی دا وتی شي او ستاسو موبایل چې دی دا هیک کېدی شي. په دې باندې مخکې موږ هم ویډیو کړی وه خو ځینې کسان وایي چې په دغه طریقه باندې نشي وتلی. اوس به تاسو له هغه ویډیو مخامخ راشي او په هغې کې د هغې کس نه چې دی هغه روپۍ وتلي او په خپله ویلي دي چې 50,000 روپۍ زما تنخواه وه او زما تنخواه چې ده هغه د دې اکاونټ نه وتلې ده. او په هغه ورځ چې ما ویډیو جوړه کړه نو زیاتر کسان وایي چې دا طریقه نشي کېدلی او په دې طریقه باندې چې دی روپۍ نشي وتلی. نو ستاسو موبایل چې دی دا هیک کېدی شي چې کله د دې سره انټرنیټ یو ځای شي نو تاسو مو وایئ چې زموږ په دې کې ډیټا چې دا محفوظ ده یا زموږ د بینک اکاونټ چې دی دا محفوظ دی. که تاسو غلطیانې کوئ د دې نه بچ کېدی څنګه شئ هغه طریقه چې ده هغه راته هم ښیم چې په دې طریقه دې تاسو بچ کېدی شئ. ځینې کسان به چې هیک کېږي څنګه د اپلیکیشن په تھرو د دې نه مخکې ما تاسو ته هم ویلي چې کله تاسو په موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ نو ستاسو په سکرین باندې اکثر اشتهار راځي یا د ویب سایټ په تھرو باندې چې دی اشتهار راځي. هغه اشتهار چې دی هغه ستا رقابونه وتلی که تاسو کتلی هغه اشتهار ستا رقابونه وتلی ته چې دا اشتهارات چې دي د دې سکرین نه څنګه ختم کړم. که ته وټساپ استعمالوې که فیسبوک استعمالوې که هر قسمه اپلیکیشن استعمالوې خو تا ته به هغه اپلیکیشن چې دی هغه به تا ته اشتهار چې دی دا به رالیږي. دغه ته هم هیک کېده وایي چې هغه دغه هر سره چې دي دا ستا کنټرول کړي. دغه شانتې ناشنا اپلیکیشن ته په موبایل کې انسټال کړئ په لینک باندې کلیک کړئ نو هغه هم ستا موبایل چې دی هغه هیک کړي او ستا اکاونټ ته ورورسي چې ورورسي ستا ټول هر سره چې دي دا معلوم کړي نو اکثر تا ته ټلیفون چې دی دا راشي د کس ته چې دی ټلیفون راغلی دا کس خبر درته راکړم چې هغه ته ټلیفون راغلی چې ستا پلانی نوم دی موږ د بینک د طرفه خبره کوو یا ستا پلانی نوم ورته داسې وي هغه وایي چې نه دا زما نوم نه دی چې نوم نه دی نو د هغې طرفه یې ورته میسج رالیږلی دی چې ستا د اکاونټ نه 9,000 روپۍ چې دی دا ووتلی خو د میسج چې دی دا نه دی کتلی چې میسج د صحیح کتلی د ته پته لګېدله کېدی چې په میسج د بینک د طرفه راغلی هسې راغلی دی نو د دغه نه دی کتلی. خو ما تاسو ته په بله ویډیو کوم ویلو چې د بینک د طرفه چې تاسو ته میسج راتلی شي هغه نمبر چې دی هغه هم استعمالولی شي. په پاکستان کې قسم کارونه چې دي دا کېږي نو د بینک دا نمبر چې دی د هغې په تور باندې هم تاسو ته میسج چې دی دا رالیږلی شي. خو ځینې کسان وایي چې نه دا طریقې نه کېږي د دې نه مخکې ما تاسو په دې پلان باندې چې پوه کړی یې نو چې هغه څنګه د بینک د طرفه وکړي نو د بینک د طرفه راغی چې دی کله اپلیکیشن کولاو کړی دی نو هلته کې هغه اپلیکیشن چې دی هغه هینډ دی نښتی دی نو د ده د اکاونټ نه ډایرکټ 50,000 روپۍ چې دي دا ایستلي دي او د ده په اکاونټ کې دغه 50,000 روپۍ که زیاتې پکې وې کېدی چې زیاتې یې هم ایستلی وې یا د ده 50,000 روپو ټارګېټ یې ښودی ځکه چې په هغې کې خپل ښودی کېږي کېدی د دغې په ترو وتلي نو ستاسو د اکاونټ نه هم روپۍ وتلی شي چې هر کله دغه شانتې چل ستاسو سره وشي او تاسو ته څوک میسج وکړي یا دغه وکړي نو بینک والا خو یو تا ته ټلیفون نه کوي داسې بینک والا ټلیفون سره کار نشته بل دا تاسو ته چې میسج راځي میسج وګورئ خو اپلیکیشن له چې دی ډایرکټ مه ځئ موبایل ته ګوره اکثر موبایل چې دی دا هینډ کېږي بار بار انخلي نو چې انخلي تاسو داسې چل وکړئ چې موبایل چې دی دا بند کړئ بند یې کوئ کولاوي کوئ اکثر د دې سره چې دی مسله ته وځي که بیا ته هم مسله نه وتلې تا ته په موبایل کې مسلې چې دي دا به ښکارېږي چې ته یې کوې هغه به انخلي بار بار چې انخلي بیا هم ونه شوی نو موبایل چې دی دا به ریسیټ کوي نو هغه زما د موبایل نه مسله نه وتله او هیکر چې دی هغه به بار بار حمله کوله بیا موږ موبایل چې دی دا ریسیټ کړو نو داسې نه چې سبا ورځې دغه قسمه دوکه چې دا ستاسو سره وشي چې ټلیفون درته راشي او تاسو ته چې موږ د بینک د طرفه خبره کوو بیا راته میسج راشي او د میسج په تر باندې چې دی ستاسو د اکاونټ نه روپۍ وځي چې کله په موبایل کې داسې مسله راشي نو دغې بینک اپسونو ته چې دی مه ځئ ایزي پیسه ته هر یو بینک اپ چې نو هغې ته مه ځئ چې ستاسو د اکاونټ نه څوک روپۍ چې دی دا ونه کاږي.